اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو نوازنې ستاسو قربان یم زما تاسو ګورئ چمکني ټي وي کې روزګار بچې سیزن 3 او د ننني پروګرام ملمه دی د بي سي چمکني 3 چیرمن فضل امین ناظم صاحب هغه د مون په خیره کې وایو او موږ سره دوه ماشومان ننني چې کوم روزیدار دي هغه نه به د هغوی نومونه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیټه نوم لومبی ته ووایه بیا ته ووایه نومونه. نوم دې څه دی؟ عمار. او ستا؟ محمد زیب. محمد زیب. ښه نن هم د خیره سره روژه ده څه درځي والا؟ حدیث حدیث حق المسلم علی المسلم حمس المسلمان کے مسلمان پر پان حق ہے رد السلام سلام کا جواب دینا وہی عادت مریض کے مزاج کوشی کرنا و اتباع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا و اتباع الدعوت اس کی دعوت قبول کرنا و تشمیت الحاد شچی کا جواب یرحم اللہ کہہ کر دینا. جزاک اللہ ډیر زبردست ماشاء اللہ. بیٹا تلاوت کیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق. جزاک الله ماشاءالله نن خو ډیر زبردست جوړی دی یو حدیث یو زبردست یو تلاوت کو ناظم صاحب د ناظم صاحب تر طرفه انعامات د 1000 روپۍ د عمر 1000 روپۍ ماشاءالله ناظم صاحب ورغړی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دواړو ماشومانو ته د دوی والدینو ته او خاص کر نعمت سبحان بای ته چې دا پروګرام ارینج کوي او راځي هغه د خبر د خلکو ملاقاتونه یو بل سره کوي. ټولو ته مبارکباد ورکوم الله دې دوی ټول آباد او خوشحاله ساتي او ماشومانو چې کوم حدیث وي کوم تلاوت وکړي نو ماشاءالله الله دې ولا نورم توفیق ورکړي او الله دې عالمان او قاریان جوړ کړي. دا زموږ بچي دي زموږ مستقبل دی زموږ ښایست دی او الله دې زموږ د ټول کلي بچي داسې قرآن خانه او حدیث ویونکي او مطلب دا نیک کار کوونکي جوړ کړي چې زموږ دا کلی زموږ دا مستقبل دا ورباندې الله پاک روښانه کړي او الله پاک دې زموږ په ټولو باندې هغه خبره خپل فضل او رحم او کرم وکړي او الله دې موږ ټولو د نیک عمل کولو توفیق راکړي. دا زموږ دعا ده چې زموږ بچي نیک عمل شي دا زموږ مستقبل دی انشاءالله زموږ به په آخرت روښانه شي او الله به هم په آخرت ښه کړي نو الله دې موږ ټولو د نیک عمل کولو توفیق راکړي. ډېره مننه والسلام. ډیره مهرباني ناظم صاحب مونږ د ناظم صاحب ډیره شکریه ادا کوو چې هغوی په خپل مصروف ترین ټایم کې مونږ له ټایم وروسته مونږ سره راغلو د دې ماشومانو حوصله افزایي وکړه. ملګرو که چې ستاسو ماشوم روزه نیولي او تاسو غواړئ چې هغه مونږ راشو د هغوی حوصله افزایي کړو نو لاندینی ورکړل شوي نمبر باندې تاسو ماته کال وکړئ مونږ به راځو ستاسو کور ته د ماشوم حوصله افزایي وکړو. په دغه خبرو تاسو نه اجازه کوم د الله په امان.